تعالی فرمایي مشکات شریف حدیث ته وګورئ حدیث ته یې زما بندګانو که تاسو چېرته ټول انسانان پیریان اولین آخرین ټول راجمع شئ په یو میدان کې او په دې میدان کې زما د خپل حاجت موافق سوال وکړي الله تعالی فرمایي ستاسو د هر حرکت زه څه منم ستاسو د هر حرکت زه هغه سوال اورم هغه زه پوره کولی شم هغه زه پوره کوم او بیا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي ستاسو دا ټول اولین آخرین مخکیني وروستني تر قیامته پورې انسانان پیریان دوی چې څه غواړي که نه دوی چې زه دا ورکړم نو بیا زما د ورکړې په خزانو کې د ورکړې په خزانو کې دومره کمین به راځي لکه سړی چې سمندر کې د ستن ښکته وي که نه په ستن پسې څومره اوبه ورکوي دومره زما په خزانو کې کمین راځي چې ستاسو ټولو له ستاسو د خواهش موافق درکړم نو خبره مې دا کوله چې الله تعالی به زموږ د دې عباراتو هېڅ ضرورت نشته دی الله تعالی قرآن کې فرمایي ان احسنتم احسنتم لانفسکم که تاسو ښه وکړو دا ښه د ځان لپاره وکړو وان اسأتم که بد وکړو نو د دې بدو وبال به هم په تاسو باندې وي نو دا چې کوم الله جل جلاله چې کوم انعام ورکوي په رشتو باندې چې کوم دی خپل فرمایي چې زما د خپل عزت او جلال او خپل شان او خپل مقدمې قسم وي نو دا دومره قسمونه چې الله تعالی خوري او په رشتو باندې فخر کوي دا زموږ د خرڅلو په ټوټه ټوټه عبادت دی اوس موږ څه عبادت دي چېرته چې کوم دی تراویح زموږ ډال دی روژې زموږ ډال دی او دغه شی د لمونځونه زموږ ډال دی نو په دې که لږ ډېر شوي وي که نه نو په دې باندې شکر ایستل پکار چې الله شکر تا زما له توفیق راکړو چې ما دغه شی عبادت وکړو ابتلاءات مو نوافل مو چا نه کړي هغه دې چې کوم دی د زړونو توبه وباسي چې الله پاکه د دونه لوی د رحمت باران رحمت راوړېدو ما ته پکې هېڅ څه میلاو نه شوه ما پکې هېڅ څه ونه کړل غفلت کې مې زندګي تېره کړه نو هغه دې په دې باندې توبه وباسي هغه دې چې کوم دی استغفار وکړي او په هغې باندې چې کوم دی الله تعالی نن ورځ د بخښلې ورځ ده انشاءالله تعالی